العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. جناب صدر مجلس دغه مدرسة علوم القرآن والسنة مدير محتمم او زمون د دې علاقې یو عظیم شخصیت او ما ته خدا سي ګران دي لکه د خپل کشر ورور په شان او چې رښتیا خبرې نو زموږ ته ډېر ګران دی. د دغه وطن او د علاقې یو جيد عالم دین یو محقق او مدقق او یو عظیم فقيه شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب زادہ سید گوہر شاہ صاحب دامت برکاتہم. دلی مدرسی شیوخ حضرت مولانا اسرار الدین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ولی شاہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد اللہ صاحب زید مجدہم اور نور جلیل القدر اساتذہ کرام و طلباء اعظام اور پسٹیج موجود محترم علماء کرام اور بالخصوص زمن یو عظیم شخصیت دا جامعہ دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث استاد العلماء والمحدثین حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب اور شدیر بابا جی دامت مکارمهم و برکاتهم دا اور حاضرین و مسلمانان رو کال پکال چکلنا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم دا مدرسه دوره حدیث شروع کړی دی نو د اجتماعي او مونږ راځو ورته لوی اجتماعي نن بیا دومره عظیم اجتماع ده چې دا سیاسیان چې داسې اجتماع جوړوي نو په لکونه یې نشي جوړولی او هغه بس د دنیا په لالچ راځي او دا ټول د رسول الله مبارک د احادیثو په مینه راغلي دي چې دا څومره ناست دي دا په عقیدت راغلي دي د مفتی صاحب محترم په عقیدت د مدرسې په عقیدت او د احادیثو په محبت دا دوستان راغونډ شوي دي او دا ډېر ښه شو چې جلسه دلته شوه. ما حضرت مفتی صاحب ته ویلي مې هغه ځای تنګ دی د کابل دلته زه راغلم لارې کوڅې ټولې ډکې وې. الشکر لله. د مانو مجلس عام هم دی هغه طالبانو خبرې پکې ګرانې دي تحقیقي چې یو څو خبرې به د طالبانو دپاره وکړم او نور عامې خبرې درته کوم
چې عام دوستان پې پېښ شي. دې کې خو موږ په درس کې د صرف او نحو او بلاغت او اسرار او رموز او احوال د رواتو او څه وایو، نو په هغې به تاسو روپۍ نه شئ، هسې به سټونه وکاروئ او څه به ترې جوړه نه شي. نو عامې خبرې درته ساده کومه چې تاسو ته فایده ورسوي. د ټولو نه مخکې خو دا الحمدلله مدرسه جامعه علوم القرآن والسنه زمونږ په دې علاقه کې یو عظیمه مدرسه ده الحمدلله، چې تاسو ته خبره واضحه کړم. ښه دارالافتا لري، ښه دورې حدیث لري، او تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقه د مخکې نه روان دي، او دورې حدیث هم الحمدلله روان دي. ګڼ شمېر طالبان شرکت کوي، او نن په سلونو علما تاسو وینئ، طالبان نه علما د دې مدرسې نه فارغېږي، هم د دورې حدیث فارغېږي، او هم پکې د تخصص فی الحدیث او تخصص فی الفقه، او تخصص فی الفقه او تخصص فی الحدیث کې دا څومره ناست دي، یو کس دومره علاوه کړ ټول زما شاګردان دي، دا ټول ما سره پاتې شوي دي الحمدلله. زه پرې ډېر خوشحاله یم چې دلته دوی تخصص د احادیثو او د فقه وکړو، والحمدلله علی ذلک. زمونږ د فقه د تخصص لپاره یا د حدیثو د تخصص لپاره نن سبا خو دا ډېر عام شوي دي، ډېر عام دي. په خدای زه خو کله کله داسې ویرېږم، خدای پاکه دا به څه کېږي، خو چې تیګاړی لاندې د مفتي پروت دی، چې تیګاړی لاندې مفتي پروت دی، زه ما تخصص وکړو، کوم ځای دې وکړو پلانکي سره، نو زه حیران شم چې هغه خو میدان صرف او نحو هم نه دي ښوولي. دا څه کوئ تاسو؟ یعنې ماله یو سړي یو فتوا راوړه، یو مولوي صاحب نوم یې نظم، هغه ته یې لیکلي چې په خسي څاروي قرباني کېږي که نه، ویې نه نه کېږي، اندامونه یې کم دي. لکه دا اوس عقل دی. یقین په خدای وکړه، یو میراث مسله کې دا میراث د څلورمې پنځمې درجې طالبانو لپاره دي، هغې کې غلطي وه. نو تاسې مفتي نه فتوا تاسو تخصص وکړئ چې د هغه ممارست وي، د هغه مطالعه وي، هغه سره د فقې د کتابونو ذخیره وي، د هغه د اجله استادانو سره وخت تېر کړي، هغې نه لږ استفاده وکړئ. دارنګې د احادیثو تخصص یقین وکړه، زه دروغ درته نه یم، دې علماو ته پته ده، نن په داسې مدرسو کې هم تخصص د حدیثو شروع دي چې دورې حدیث پکې نشته. استاد یې د حدیث استاد نه دی، بخاري نه ده ښولی، بخاري دې ونه ښوله، ته به طالبانو ته څه تخصص فی الحدیث کې. نو دې څیزونو کې یو معیار وګورئ، ټولو علماو ته وایم، طالبانو ته یو معیار وګورئ، هغه ځای کې تخصص وکړئ چې هغه یو دارالافتا لري، هغه ځای کې تخصص وکړئ چې هغه یو مضبوطه مکتبه لري، هغه ځای تخصص وکړئ چې د هغې استادانو هدایه خو ښولي که د خدای بندګانو فقه پرې کتلي که نه، دا زمونږ ظاهر روایت چې دا کوم موضوع دي، دې نه به خبرې غریبانان که نه، دا یوه. او تخصص فی الحدیث هم کم از کم په هغه مدرسه کې کوئ چې ستاسو استادانو بخاري ښولي، ترمذي یې ښولي، د هغې نه وکړئ. چې غریب څه نه خبر نه دی، نه مشکات ښولي دی، نه بخاري، ترمذي او د اردو کتابونه درته ګوري، نو دا هسې ځان له وخت مه ضایع کوئ. الحمدلله دلته کې چې کوم علوم ښودل کېږي، او دا د دې دارالعلوم اکثر استادان الحمدلله ما سره په دورې حدیث کې پاتې دي، دا ټول موږ سره پاتې دي. مولانا اسرارالدین صاحب شو، مولانا محمد الله صاحب دوه ځله ما سره وړه دوره کړې ده الحمدلله، نورو ما ته معلوم دي، ټانګېدلي علما دي الحمدلله. او مفتي صاحب خو پرېږده، هغه خو مفتي صاحب دی، او مفتي اعظم ثاني دا لقب ولا ورکړی، دا ثاني پکې څه ته وایي، په دویمه مرتبه کې مه ساتئ، په اوله کې ساتئ. خدای پاک ولا الحمدلله زمونږ د حضرت مفتي صاحب مفتي محمد فرید صاحب رحمت الله علیه چې زمونږ مرشد مو د منکرو هغې سره ښه مضبوط نسبت دی الحمدلله، او ټول عمر یې درسونه کړي دی، نفامیر نه واله تر د دورې پورې ټول درسونه کړي، داسې ملا ته خلک فني ملا وایي. نو الحمدلله د تصوف کې هم، په طریقت کې هم، په فتوا کې هم، او په مطالعه د کتبو کې هم، هر مقام کې ورله خدای پاک یو حیثیت ورکړی دی انشاءالله العظیم. نو داسې
كتاب ذكر كتاب الرد على الجهمية وغيرهم يا كتاب التوحيد بالمختصر الذي ربط التوحيد ردموا علماء خصوصا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دلت دريق اسم رب الذكر كي لخاتمه وضفاتحه وغيب تعبيرك على معيني بدر الدين يعني حافظ ابن حجر كرماني طول أغيد دين تعبيرك فرد الخاتمة بالفاتحة سار هذا التعليمان وتبين من داخل خلق دنهم بين سؤال كون نقولي جميع وذات حسن النظم والترتيب سار تعبيركم الإمام بخاري لومبي باب الكتاب رونا بالإيمان أو أخير كتاب ورد على الجهمية رونا أولي لومبي دا معتقدات والإيمانيات الكتاب دي أو أخيرا دا معتقدات والإيمانيات الكتاب دي دا رسالور وجديرون دا مسألة كتاب هذا سؤال لا كتاب دا معتقدات الكتاب دي ورد بفرق باطلة أو بكتاب الإيمان كم دا داكار كردين ما تقول ذكر تابع لكتاب الإيمان يساق الزوري ودلت أولي مستقل أول يوم أولك يوم الآخر نسألور وجديرون اهتماما خطيب في كلا تقرير كي مهتم بشام شيء مقدم کی بیا مثالونه ورکی نور زیاتی خبرې کوي واقعات اساس ذکر کی اخر کې بیا خپل مقصد راشي نو دې اشاره کوي چې مقاصد او مقصود بالذات هغه ورې معتقدات او ایمانیات دي دی وجه اول کې مروړل او په اخر کې مروړل اهتمام یې ورکړ لوی شان یې ورکړ دویم توقفان در نظر ویم وایي توقفان دي إشارات في زمان الوجه الكتاب فصحة عقيدة موقوفة بدءانهم وانتهاء عنهم ذلك فبدأ في كتاب الإيمان وفي آخر كتاب التوحيد بيرا أولي إذا وجه الكتاب عن استعمالي وأول في الإيمان لي لا يزن عند الله جناح بعوض بدل أو كأول في الإيمان أو بيابا وجه الكتاب عمله كوخير كخدامة إيمان كوشي أرسلات تقريبا إمام محمد بن حسن الشيباني وسير الصغير وحديث رولين وسند صحيحة ما سرشتا حقيقي لكي مشهور حديث ذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو غدا حديث رولين من أبو هريرة حديث من كان أول كلامه وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة توقفاش دريم حافظ ابن حجر ذكري في افتتاح أشرفنا كمعتقدات أشرفتي بالنسبة له دليل اشتخوه بيجر أو اختتام بأشرفه بختامه مصر أو سلورم إرشاد ورقي طالبان وطا هر وقتان چوکس أو مضبوط ساتا رتب في رقبات له أولا هم أو انتهاء هم ولا تسوق تفسير كبير صاحب الروح الماني في أزداد ذكر في استيعاب مرادي أول آخر کے معتقدات رول تاس طول وقت فدي خبر باندې پتا لګو کوي چې هر وخت په راقبات له ورته ځان تیار ساته بس روبي باب د واحد اخر باب د وزن د عمل الاولي دا د انسان روحاني او طبيعي ترتیب ته اشاره ورکوي د روحانيات غذاء واحده د روحاني او د دې خاتمه راځي په وزن د عمل دی وجه وحي مخکې کړه او وزن د عمل رسلو کړه او یا رسولاني لیکلي دي هغه ډېره مزېداره وجه لیکلې ده هغه وایي وینا وحي ذکر وړه چې اشارت دی چې زما د دوه جلده کتاب دا د منقول نقل سره تعلق لري او په منقولاتو به کله اعتماد کېږي چې استناد وحي کوي ځکه یې وحي مخکې کړه او د دې فایده به کله ظاهرېږي چې وزن د عمل وشي او حافظ ابن حجر هم لیکلي دي وایي دا وزن د عمل دا اخیري د آثارو د تکلیف نه دی بس د هغې نه پس یا به سړی جنت ته ځي او یا به سړی دوزخ ته ځي دنیا کې تعلق د دو جلدو کتاب او د مضامینو د وحي سره دی درېیمه وجه او په عقبه کې تعلق د وزن د عمل سره دی دنیا کې د دې تیقن نسبت وحي ته کېږي نو خلک ترغیب شي وحي کې دا ګورې هسې تناول دایجست نه دی دا د وحي سره تعلق دی نو ځکه یې زه وایم او اخرت کې به ته سوچ کې
امام بخاري نقاط ترجمه الباب نسري زمانونو ګرځي کې دې انتلک توجه وکړي اصل غرض د درات نابیلا وي په بعض حنابلة پرولونه امو چې په تلفظ کو حتی د نقوش او د قاری او پاڼه دم غیر مخلوق دي نو امام بخاري په هغې راکړي چې نه کلام نفسي د باري تعالی هغه غیر مخلوق دی هغه قدیم دی حادث نه دی او دا چې موږ په تلفظ د عمل نه منکر دي زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې وه وی بني اسرائیل دویا فرقې وې زما امت کې به درې اویا فرقې پیدا کېږي یو به جنت ته ځي دویا به دوزخ ته ځي تپوس ترې وشو دا څوک دي من هم یا رسول الله ما انا علیه واصحابي ما انا دا اهل السنت شو واصحابي اهل الجماعت شو په دې به قایم وي هغه دوه اویا فرقې څوک دي دوه اویا فرقې کې دا پنځلس فرقې په معتزلو کې دي ښه پنځلس دولس فرقې په خوارجو کې دي دوه دېرش فرقې په روافضو کې دي پنځه فرقې په مشبهو کې دي پنځه په مرجئو کې دي او درې په جبریو کې دي او یو الحمدلله زمونږ ده چې هغې ته اهل سنت والجماعت وایي ائمه مجتهدین چې څومره دي که نه دا مختلفې فرقې نه دي طایفې ورته ویلی شي مسالک ورته جدا ویلی شي خو د ټولو لاره یوه ده ټول د اهل سنت والجماعت سره د صحابو سره تعلق لري نو دا معتزله او خرابه ډله وه ډېر ګنده عقاید یې اوس شته که نشته معتزله په دې نوم نشته خو ګورې د دوی عقاید ځای په ځای خواره شته لکه د دوی یوه عقیده دا وه چې درمونه نشته او تعویض شرک دی نن سبا په بعضې فرقو کې دا شته که د دې بله عقیده دا وه چې عذاب قبر نشته روح الایماني ګورې جسد دی نشته نن سبا داسې خلک دی چې هغوی د عذاب قبر د جسد نه منکر دي د هغوی دا عقیده وه چې کرامات د اولیاو نشته نن هم ډېر خلک د کراماتو د اولیاو نه کلن یا بعضا منکر دي د هغوی دا عقیده وه چې معجزات د پیغمبر علیه السلام نشته حتی قرآن کې چې کوم انشقاق القمر معجزه هغې کې تعبیر فاصله کوي نن هم نیګري فرقې والا د معجزاتو نه انکار کوي داسې نورې ګنده عقیدې وې د هغوی خیر هغې کې استدل واصلح د عبادو په الله واجب دی و الى غیر ذلک او پرېږدي او خو صرف د طالبانو اخته د دا چې کوم فاضلېږي دوی ته یو نقطه ویمه د دې د مذهب دارومدار په دریو څیزونو ښه کومې فرقې چې ګمراه دي په دې دریو څیزونو به د هغوی د مذهب دارومدار یو جهل بمقاصد الشرع ثاني خبره د دې د ګمراهۍ اصل وجه دا ده دویم اتباع الهوا دی به د پیسې او د خواهش او د وزارت تابع شي نو دین به د بل طرف ته لاړ شي او دریم څه شی دی دریم چې دی نو هغه یو جهل بمقاصد شرع اتباع الهوا د خواهش تابعداري او یو د دې خلکو هغه عقل پرستي ده اتباع العقل چې ورته ویل کېږي بلکې زه به داسې تعبیر وکړم چې تحسین الظن بالعقل چې عقل او شریعت کوم ډېر ظاهر کې ټاکره وراشي دې په عقل ښه ګمان کې بیا شریعت نه مني پل نه مني پولیس ویرات هلکه د دوزخ د پاسه پل دی او د تورې نه تېره دی او د ویښته نه نرۍ دی وي دا زما عقل مني عذاب قبر وي دا زما عقل مني دا نشته دا خپله ډېرې خبرې ستا د عقل نه بالاتر دي نو ته به نه منې دلته رنګې دلته څه وایي وایي تله نشته میزان د قیامت په ورځ ولې عقل نه منې په تله به څه کوي هلته خو ګوړه څوک نه تلي او نه پېل لري څوک جوار او غنم تلي نه په دې به حسنات او سیئات نیکۍ او بدۍ ته لیکل کېږي اوښه نیکۍ بدۍ دا خو اعراض دي غیر مادي څیزونه دي اذا وجدت عدمت ختم شي اعاده معلوم محاله ده او که بالفرض اعاده وشي نو غیر متقوم بنفسها دي هغه څیز کې وزن دي چې خپل تحیز لري تقوم بنفسه لري یو ماده لري هغه وزن دی اوس یو سړي وایي ما پرون پنځه لمونځونه
عقل نه مني عقل د جبريل وجود مني څه دا خو شریعت ته ویلي جساس احکام القرآن کې لیکلي دي چې چې حضور پاک تپوس وکړي جبريل نه څومره ساعت کې ما دا وحی راوړی ګوره څومره مدل دی 500 سال مدل د دې نه روبي اسمان پورې بیا د یو نه بل پورې 500 بل نه بل پورې 500 مدل د تېرې سوال دی څومره ساعت کې را رسېږي ویل قبل ان یرتد الیک کتر خو ستا سترګه لري رپېدل چې را رسېدلی او سفر مني جنات منې که نه او ضرور دلته څومره پیریان دي اوړي اوړي منډې وایي تر دې عبادت وایي خپل منځ کې هر څه کوي ته بېچاره نه وایي دا نن د موبایل دا سیسټم کې دی دا دلته ویهاله او په امریکا کې ویهاله او تېر هغه تصویرونه هغه ستا تصویرې دي دا ټول څیزونه خو نن میدان د عجایبات د دنیا څخه ښکاره کړل بیا عقل نه مني داسې به وایي چې کله رسول الله مبارک ته معراج ته راغی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه را په مخه ورغی وایي راشه که نه نن خو د ملګري ناشنا خبرې کوي وایي څه وایي وایي د لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او بیا واپس راغلی په ډېر لږ ساعت کې داسې خبرې کوي او په ویښه تللی یم او بیا راغلی یم ابو بکر صدیق ورته وایي قمقله دا وړه خبره ده که وایي چې په دې لږ ساعت کې اسمان ته تللی یم او بیا راغلی یم بیا یې منم ایماندارس یؤمنون بالغیب الغاب ما غاب عن بلاغة العقل والحواس چې ستا عقل نه مني او دې ومانې اعتماد په الله پیدا شي ایمان بالغیب فلسفه هم دا ده که هر شي ستا ده عقل لاندې راځي منې او که نه راځي نه منې نو دا خو ستا په الله او رسول اعتماد رانغلي په عقل اعتماد شي نو بعضې څیزونه دي ایمانیات بالغیب عیسی علیه السلام ما یو ځل یو سړي ډېره بوله څه قادیانۍ به نو ته ډېره موده وشو ما ته وایي چې تا خپل کې ویل چې عیسی علیه السلام په اسمان کې ناست ما وی یاو وی دی په اسمان کې یو دسمات یې کوم ځای کوي ګوره فورا اعتراض یې وکړو یو دسمات یې کوم ځای کوي دا هم تاسو وایي چې اسمان کې ډېرانونه نشته که نه ما وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړي وی نه میاشتې مې هغه کوم وړو ښایي چې د پکې غوټ غوټ کړي هغه باتروم وښایي چې پکې ډالې دی وښایي ډېران وی خدای اعلان کړی خو خبیث بچی تا پوری شي هغه نه شي کولی عقلونه جنګې بیا خو به په جنت هم سوال کوي چې جنت کې ډېران دي د هغې په پکې څه کوي او دسمات یې به څه کوي او دسمات یې به ته دې راکوزي دا خو بیا په هغې مې اعتراض کوي بس خلاصه ده چې د عقل یو شي سره ګورې متصادم نه دی دا حقیقت دی یو شي سره د عقل ټکر د شریعت نشته خو بعضې څیز زموږ عقل د هغې ادراک کولی شي او یا نه زموږ عقل رسېدي شي که نه بس الله او رسول وایي زموږ به منو نو معتزله وایي زما عقل نه منې زموږ امام بخاري ورته خشته جواب کوي او حافظ ابن حجر لیکلي دي فتح الباري کې چې اخبره بالمیزان المخبر الصادق الله رسول خبر ورکړي بس چې الله رسول خبر ورکړه الله وایي ونضع الموازین القسط يوم القيامة او رسول الله وایي دوه خبرې دي او ثقيلتان في الميزان بدام نفس عقل نه سبا خدای دې راته نشته دا ګورې الزاما د تحقیقي جواب نه دی ښه ته به غیر مادي شي در په ترمامیټر شاید قاعده نه دی وی الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء هذا مو علامه افغاني صاحب رحمه الله او دا خبره کوله په معتزله او د اخرت دي دا قیامت په میدان کې به زموږ د ګوړې د منډې طلب راځي یا د تماکو د منډې طلب راځي هلکه ته څه شی دی ما يعرف به مقادير الاشياء بس ترمامیټر باندې ته به دلیل کېږي دومره حرارت دی دومره برودت دی یا دومره اوچت دی دومره تېز دی چې انسان داسې حالات ایجاد کړل چې غیر مادي څیزونه پرې معلومېږي مقدارا نو الله سره بني خو دا الزامي را دی تحقیقي جواب نه دی وایي تحقیقي جوابونه درې دي څلور یو مې وختي وي چې الله او رسول خبر ورکړي بس او دویم څه دی بعضې علما لیکي وایي کتب به تللی کېږي صحف هغه ذو جسد دي ضمنا هغې کې اعمال پراته دي لیکلي شوي او حدیث ته بېطاقې چې تاسو په ترمذي کې ویلی دی هغه دلیل نیسي چې دا به واچوئ لیکن انورشاه کشمیر رحمت الله علیه د هغې جواب کوي وایي دا به صرف یو کس سره دا معامله کېږي ټولو سره نه صرف د ایمان او د کفر فرق باندې واضحه کوي خلاصه شوه او
موصوف اشخاص تلقي الى ابو هريره حديثه فصحاحه كده انه لا يقطع بالرجل السمين يوصل السعي لا يدر عند الله جناح بعوضته واقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. او ده مستند احمد حديث عبد الله بن مسعود نقل لي هغوی یو دی که صحابه ناستو نو یو سړی پاسې دالې د کونې نه یو جوکه راماتوله نو هوا تېزه وه نو داسې لقو راړخاو سړی سپک دس کې داسې بیا لقو نو صحابه وخندل نو حضور پاک تپوس وکړو مما تضحکون څه پورې خاندې ویې من دې ته د ساقۍ د ده دې نرو پنډو پورې خاندو. رسول الله مبارک کو فرمایل لهم والذي نفسي بيده ورد مستند احمد حدیث دی او راوی عبدالله بن مسعود دی او سند صحیح دی والذي نفس محمد بيده لهما اثقل في الميزان من احد زما د پاک ذات قسمی چې زما ستا د هغه اختیار کړه چې د احد د غر نه دا پته لګي زیاتې درنې دي. نو دا دلیل نیسي چې اشخاص ته لیدل کېږي لیکن نور علما د دې نه جواب کوي او امام رازي رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کبیر کې دې خبرې ته اشاره کړې ده میلان یې دې طرف ته دی. نو دا مرجوح قول دی په نسبت د دې بل دا انورشاه کشمیري لیکلي دي وایي دا یو کس سره به دا یو کس به دلیل کېږي ټول نه وایي دا د مؤمن او د کافر مرتبه او عظمت الله د مؤمن ښیي په نسبت د کافر. ښکلی جواب د ټولو دا دی چې دا اعمال به دلیل کېږي او دا به هلته ځو اجساد وي دا به جواهر وي دا به اعراض دي د دې به شکلونه وي دا به راوالي تله کې به واچوي یو طرف ته او ګناه به بل طرف ته واچوي چې دا څومره اعراض د دې عالم دي اجساد د دې په عالم مثال کې او د هغې ډېر زیات مثالونه دي نه دي لکه د صرف یو مثال درته ذکر کړم او هغه دا دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د یوسف علیه السلام سره ډېر دي ملګرو خوب لیدلی اني ارى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر واخر یابسات شنه وږي لیدي او ټاکې او څلوېښت غواګانې ګوره د دې نه څه مراد د شنو غوږو نه او د شنو او د سربو غواګانو نه فرخساري مراده وه او د ټکو غواګانو د کوچو وږو نه بدحالي مراده وه چې قحط دي نو قحط او فرخساري خو یو عرض دی وجود نه لري هلته یې شکل دی. یا حضور پاک فرمایي بیننا نائم نطیل بقدح من لبن فیقاسه چارونه فشربت منه واتيت فدي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم نګوره هلته کې علم په شکل د پیو لیدلی دی دی په عالم مثال کې شکل دی دغه رنګې زموږ د دې اعمالو به شکلونه وي او الله تعالی کې واقع خیر او خلاص. نو الله دلته فرمایي ونضعهم بکیدو الموازین القسط لیوم القیامه ګوره د دې لفظ نضعونه څه معلومېږي موږ بکیدو وبلغوا صيغه جمع جوابونه درې خو صرف یو درته به محکم دی چې دا تفخیما لشانه تبارک وتعالی صيغه جمع راغله او موازین یا جمع د موزون ده او یا جمع د لکه مجاهید د مجهول جمع ده یا جمع د میزان ده اصل کې میوزان نو د کسرې د ماقبل نه په یې بدل شوی دی نو سوی لکه مصابیح د مصباح جمع موږ به تلي کېږو اوس دلته خو جمع راغله چې تله جمع شوه نو بعض علماو لیکلي دي وي تلې متعدد دي. امام راضي په تفسیر کبیر کې هم دا وایي وي یو تله نه ده ډېرې دي لکه دلته المالوچ جدا تله ده سرو د جدا تله ده او دارنګې دا ټماټر چې تلې جدا تله ده هلته هم د عقایدو جدا تله دي او دارنګې دا اعمالو جدا د اخلاقو جدا یا د هر امت به جدا جدا تلې اقوال پکې متعدد شته. راجح بیا دا ده چې تله یوه ده نو جمع ولې راوړه نو په اعتبار د کثرت تمایزنو یا کثرت تمایزنو لهم او قس صفت به حال الموصوف دی نو مطابقت یې رانغی لکه د موصوف سره راولي نو څوک وایي چې ذوات مقدر دی ذوات القسط څوک یې قسط په معنا د خاصیتات سره دی خو حافظ لیکي وایي مصدر صفت د مفرد او مثنی مجموعه کې کېږي یقال میزان قسط وموازین قسط ومیزانان قسط لام په معنا د فی واجب جوړېږي بیا به مضاف مقدر کې حساب یوم القیامه یوم نه به مطلق وقت
او قیامت و معدود قائمتون کو موصوف و مقدر و ساعت القائمه بس اوس ساعت قائمه ولې وي دا وکړه شروع کیږي ځان له واسطه بدل نشو کولای دا استادان ولا دا کړی المبكير الانصاف ولا تدع والموصوف في الارتفاع تدع انصاف معناه بلكي هذا مضاف اليه معناه ورد قيامات بس وديك غير حديث الحمد لله بيادي وعلى كل تتنمع مفعول خلاصة التمامة دا إقرارية يتربى الله ذو الجلال كي وزن بهدرة جبريل عليه السلام كي أغتري النبي ولي على شيء ذاتي كي لسان الميزان وتبغي تبغوري آدم عليه السلام بطول طول بطول ولار الله وحكمه كي يا آدم قم رفيقي بقى وعلى ما قرطبي لي كذي أنا كذا قرطبي نوع يا قرطبي خطاري دا قرطبي فضمير قاف وفضمير وفيسرا ابن نجيم بواي ابن نجيم خطاري ها ابن حبان بواي ابن حبان خطاري خلق ابن حبان ابن حبان ابن نجيم قرطبي زمان طويلة قرطبي دي آدي کے بڑے احتیاط کرے لخیال ساتے ترجمہ بوائے ترجمہ بنوائے ترجمہ خطا دے ترجمہ سوال دے ترجمہ ترجمہ يترجم ترجمة دحرج يدحرج دحرجة دا بوائے شفیق بوائے پرانکی استاد زمان شفیق دے مہربان دے مشفق بنوے زمان پرانکی استاد مشفق دے مشفق بنا کو یرید دے دا یرید یرون دے اشفقنا منه وهم من خشية ربهم مشفقون وبالحال بمعنى غير مستعمل بهر كيف دا قرطبي دي نو امام قرطبي يقول خشتا كتاب لكي مفتي صاحب خزانه خدا كتابون رو رڑا کرده وام لك پیدا کری دے الحمدللہ دتا منانا سما دے مجھے کم دے کتابونی بس کتاب دا غری دا سو دے لکي بابا دے کتابونی یو دے دے من بل دوست دے او ما اجازت الحدیث مانا رشتے دے سجاد یابی صاحب دامت برکاتهم نارا سرم دا دیر دوے کتب خانه دا دی سرم الحمدللہ نو اداغ کتاب دے التذکرہ فی احوال الاخرہ دے خشتا کتاب دا دے پیدا ہے او یوتا امام غزالی کتاب دے الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة اوه امام غزالی خو امام غزالی دے کنا ناشنا کتاب دے او دا سیوتی غوطاو دا معلوم دے بہر کے ابنو آغا سوئیو آغی کی دا رضی چے شنی جامعی بے غسری دا کونی دا پانی پاشان دے اللہ ہوئی قم یا آدم انو پر پیدو بشی نصر ورطوی قم عند الميزان ترسال وطريقا والله أمر كي جعلتك حكما بين ذريتك تبع أولاد ناس كي الصافدار بشام تصير فيه صح وأخبري وأخذي قصر يو حديث حبيب ابن كثير لكذب في التفسير كي وإن كان فيه كلام الإشتاع وظهر كيف مضمون ثابت كده نور رواياتنا كي أغداد رسول الله مبارك ومصر كان حساب کتاب کی روپے بغیر امت حضور پاک صلی اللہ علیہ بخاری حدیث تھے نوی پیغمبر بجاری ابو بکر بجاری عمر بجاری اقدام کر رہے لا حبیل ابن کثیر لکھے مسلمان تنقل لکھے گئے پڑھے نسے بجاری بحضور پاک ابو بکر عمر او اللہ باوال کی او قسمہ کے کئی حساب وصارو رسول الله مبارك أبو بكر دمر نيسي والمخيشة أبو بكر وي الله رسول الله ما مخيكا وعمر مخيكا عمر مخيكا أو إنات مخيشة فدي جراك ويسال يوي كي الله باوالكي الله رسول الله دروغ جنكم أخا تاب الدنيا كي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة فلان ذا بسبب كتاب جنة سبحان الله وفي عمر جاري عائشة صديقة فإشارة في أم المؤمنين عائشة صديقة ورسول الله مبارك في شنبوي كريدا وفيصلة كريدا يلا الله يحكم كتاب دماء بجنة بيبي لكن سيبمن أخا
حضور پاک ته الله رسوله قیامت کې به کوم ځای ګورم ځای راته ښایي وی دریو ځایونه نه خطا کېږم یو کې زما امت سره وضعیت کېږي یو په صراط کې زما امت تېرېږي او بل د حوض کوثر سره ګوره سخت روان نو آدم علیه السلام به ټولو بیتونو ته ولاړې او د کوم پیغمبر امت سره چې کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړې او جبریل علیه السلام به ولاړې او ملک الموت به ولاړې او کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې حساب به شروع شي خو په داسې اسانه به شروع کېږي ډېر وخت به پکې لګي نو په دې به څه کېږي وایي اعمال د بني آدم وقولهم توزن اعمال د بني آدم او خدي خبرې به وزن کېږي نو طالبان سوال دي چې اعمال جمع قول مفرد ولې دی د اعمالو تعلق د اندامونو جوارح سره د قول د خولې سره نو خولې مفرده ده او مرکب دي نو قول خو په اعمالو کې داخل دی که نه نو وروسته یې ولې ځان له ذکر نو تخصیص په عدمي مني کوي رسول الله مبارک نه وایي چې څوک زما دپاره ضمانت د دوو څیزونو ورکړي جنت ضمانت ورکوم یو پکې جبه نه شوه تخصیص په عدد تعمې اوس دې نه یو څو مستثنا دي ښه یو د انبیاو معصومین وزن نشته ولې نشته ماشومان چې په ماشوموالي کې مړه دي او چې کومه مجانین په مجنونیت کې مړه دي وزن نشته یا اولاد هغه کسان چې بېحسابه بېکتابه جنت ته ځي وزن نشته دا کافر شته که نه نو علامه قرطبي لیکلي دي بلکې امام غزالي لیکلي دي امام غزالي لیکلي دي دا په دغه قدرت الفاخره کې د کافر وزن نشته دلیل څه وایي فلا نقیم له یوم القیامة وزنا لیکن امام قرطبي به رد کړی دی او نه وزن د کافر څه په قرآن کې نشته اما من خفت موازینه فاولئک الذین کفروا فی جهنم خالدون نو خلود نه معلومیږي چې کافر دي هلته خفت موازینه راغی نغی وزن شته ولا نقیم لهم یوم القیامة وزنا د وزن د فعلي د وجې نه نفي وکړه چې د وزن څه فایده بیني نو بهر کې دا تره په کوم ځای کې دا د صراط مخې ته پرته ده پولې صراط مخې ته پرته ده او یمیل بالحسنات په نیکو بخیرنۍ خلافا د درکشي وي نه نو چې د دنیا راتلې انوړې ده په دروند شي به اوچتېږي یصعد الکلم الطیب دلیل نیسي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي اما من ثقلت موازینه سعدت لفظ الله نه استعمال کړی نو بیا ورپسې دلته بس وخت ډېر زیات مې واخیسته نو هغه د مفتي صاحب سره ډېره اوږده کوټۍ ده او ښه شی دی پکې د نه ویریږو که نه ښه نو څه وایي وقال مجاهد امام التفسیر دی القصاص والعدل بالرومینه دی چې قصاص دا افدار چې یو غریب او بل غریب باندې شرحه کوي نو په سورة بني اسرائیل کې ودین بالقصاص المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا نو دې باندې طالبان ورته کې سوال کوي یو ځل مې دا کافیه خوله داسې علمي یو خبره درته کوم د سکول استاد نو کافیه کې خلک سوالونه کوي نو فعل قیله که چا سوال وکړو بیا مې فعل قیله که چا سوال وکړو بیا مې فعل قیله که چا سوال وکړو موږ دا جواب ورکړو هغه راته په کتاب راځي خو اجازه سره که چا سوال وکړو زه راته مخکې ناست وم چې زه سوال نه کوم د چا څه کار داسې ځان لړز کړی که چا سوال وکړو موږ به ده وکړو چې څوک هم زه راته ناست یم ما له جواب را زه نه کوم زما کار څه دی سوالونه کومه بس په دې مقصد مې پوهېږه نو موږ هم وایو چې لکه چې چا سوال وکړو نو طالبان وایي چې لکه دا خو د رومي راغی او قرآن خو عربي دی إن أنزلنا قرآنا عربيا نو جناب سورة ترادف سره وکړو موږ رومي لکه تنور په شان او څوک وایي چې نه دا د درې د مجاهد دا رومي نه دی د عربي دی او څوک وایي چې نه رومي دی معرب دی لفهم داخل دی یا تنوین ته خواص د عربیت نه شو او یا دا چې ډېر لوی کلام زه اوس پښتو کې خبرې ته وکړم او دوه درې ټکي د عربۍ ووایم نو په هغې خو زما د تقلید د پښتو نه نوم لیکلی اسلوب د قرآن اکثریت د قرآن نه عربي دی ویقال القسط مصدر المقصر بیا طالبان سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد او مقصر په فاعل د ثلاثي مزید فيه دی نو دې وایي چې د قسط نه مراد اقساط دی بحسب زواید حافظ لیکلی یا دې مضافیه مقدر دی مصدر و مصدر المقصد او زه طالبان متوجه مې د دې مصدر نه هغه صرفي مصدر نه مراد دی نفس اشتقاق بالذات دی مطلق ما خاص دی مراد دی دې وایي مقصد عادل ته وایي دلیل ان الله يحب المفسدين دی او قاصد تعریف ته وایي دلیل دا دی اما القاصد فکان لجهنم حقا ودا د امام بخاري یقال سره تصدیق کړی دا قول مرجوح دی نور علما وایي
قصد بس ظلم دوي مصدر كما دي كما جاري او قسط انصاف دوي كما دي بس ما كافيه وده الاستقامة. حدثنا احمد بن اشكار الاستاذ محمد بن فوزي دي قرابه شروط بعض حضرات وی په بخاری کې بل صحیح حدیث پر شرط دی غریب بني ګوره حافظ ابن حجر په کې راځي کړی یو حدیث پر بخاری غریب بني خلق ورته حاکم مادرات کوي دا محمد بن فضيل غریب دی عماره دا عماره نه وایي د فرض کې لکه ساده دا عماره دی په تخفیف د انسان دا غریب دی ابو زرعه عمر یا حریم ابن جرير البجلي دا بيده کسان دی وایي وبيعني وقصر أبو هريرة قال كبيري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن دير مختصر بما أقل كريم ببحث تفكي كلمتان نحو كلمتان مراد يا ذكر رجل مراد كل ما يلازم وصل على هذا يا ما يتكلم به أو حبيبتان إلى الرحمن رحمة محبوبه ولي أن فعول صفات المشتغل بلا حافظة الرحمن التصريف واليوم حبيبتان مؤنث ويرون دار بريل او خبروا به خفيفتان سهلتان ولا استعمال شو لكن خبروا بدلا سير دون وجه خفيفتان الى اللسان ولا مغرب الاشتاء مغرب ثقيل بالنسبه معرب كل تلميذ تصرف بين هذه فعل بقيت ثقيل بالنسبه اسم بعد اعرابات بين هذه غير منصرف بقيت ثقيل بالنسبه منصرف أو تنافر كلمات بقي اشتكنا غدائرها مستشرات من العلا تدل العباس في مثنى ومرسل أو قريب المخرج حروف اشتكنا قبر حرب بمكان قفر هذا بالي قبر حرب بمكان قفر قبر ليها قفر ليس بقرب قبر حرب قبر أنا دو خفيفتان يعني لا وي بعد ومرسالين مدرس كر نوم يتدنى المفتيس بيبي يعني ما مدرس كر ما كره كتابر كتيسير المنطقة نو أغلى تختيدا ما تعرف مهتم بيجي أغلى مستاس وكذا عليه وكنا تختيدا هذا تم بيابي من كوي داري يوم ما تيسرا منطقة تيسرا منطقة ما كذا نو كله نمبي هذا تيسير المنطقة تيسرا منطقة خا أو اشتبك يتسمع خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فتلك درني لذكر الله صفتنا لي أو طول صفات المشتمل ولذكر لإجابة خبري لي دائما أصاب الشامل كل بريخ تردون وجه خبر مقاسم لي ابن الحمام والمقتداوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله وتعزيه ومسلم في خلال خبرك وشكر الحمد لله لا تخشى على شيء بفاق غير زبردست کارو ډیر اسانتیا وکړه څنګه څلورم مسله او الحمدلله او قاضي او مرزا خاطر هغه ورکړه اوس مې وریدله چې سیبا د شریعمي مې هغه ورکړه هغه هم کې وایستله ما ورو چې اتوي مې دا اته کاله په دې دا شي څلور کارو راولي چې څلور کاله کې بای پاس کې سړی نه مړای خبر خلاصي هاي خدای ولا کله دې زمانه طالبان مو څه و کله دې زمانه طالبان مرزا قطب پیژني مزاحد مولا جلال په پیژني قاضي احمد الله په پیژني مخولي په دارو نو باندې پته دې غریبانو ته نه دې داسې کتابونه بحر كيف سبحان مصدر كيف مصدر عالم مصدر وضع معنى ذكر ذات عالم شخص عالم جنس تبريد وسير دابوي مفعول مطلق او فعل محذوف بعد وجوب القياسي اذا بقي مفعول به شيء صبحت الله سبحانه او يا مفعول مطلق يا تاكيد يا نوعي يا مفعول به شيء تسبح الله مثل تسبيحه لنفسه وبحمده كأتت الجملة فجملة بلش أحمده بحمده أو حال بلش على كون متلبسا بحمده سبحانه والمقدم في تأخير يا مستلزم حمد لنا كذا لا هل ابن فاكري محمد فقبل ولك لا كل صفات نسابه خدا عيب دي كنا
دا دی چې د الله د تنزیل ضرورت شته ده. ولې منکر د دې شته، ډېر خلک الله د زوی او لور ثابتوي، د الله د صفاتو نه څوک منکر نشته دی. او دې وجې نه تکرار هم وکړه. او عظیم نه عظمت ذاتي مراد دی، نو شرک ذات ورسره نفي شو. عظمت صفاتي دی، نو شرک صفات ورسره نفي شو. او عظمت فعلي دی، نو شرک افعال ورسره نفي شو. مجموعه به تاویلا مبتدا مؤخر شي او دا خبر به تقریبا مقدم شي. بس نور ما په حدیث کې پوره ټولې خبرې پرېښودې. تاسو ټولو ته وایم بس چې دا به ټول وایې، ښه ټول به وایې. ووایې یو ځل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، ووایې ټول به وایې، دا به وایې. او رسول الله مبارک ته دې ترغیب ورکړئ چې دوه خبرې دي، الله پرې خوشحالېږي، په ژبه اسانې دې وکتل کې درجې. زمارونو اخیري یو خبره درته کومه، زمونږ ډېر مقدس او محترم او مقرر مشر تشریف فرما دی، هغې به بیا دعا وکړي، یو څو خبرې هم د خپل دغه مطابق درته وکړي. نو د ټول نه ګټه خبردار دی چې زمونږ د حضرت مفتي صاحب دا مدرسه ده. او تاسو ته ما د دې ذکر وکړو چې ډېره ښکلې مدرسه ده، معلومې په هغې بیان درته خلاص کړه. د مدرسې د مارونو به ډېر زیات ضروريات دي چې اوس هم دلته کې څه کور دی، نو څه دی ولا اخلي که نه 1.5 کروڑ روپۍ باندې یو ځای کېږي. نو هغه تاسو چې څومره یې ملګري دلته موجود ناست یې، ما وختي تاسو ته ووایي د چا په مینه راغلی یې؟ د حضور پاک مبارک د احادیثو په مینه. هلکه بل څه غرض شته؟ جواب راکئ نشته. نو دا هم د احادیثو مدرسه ده، پکې ډېر ښکلي درسونه کېږي او ډېر ضرورت دی. نو تاسو چې څومره ملګري دلته ناست یې، ګوره ښه را نه وه چې هغه ځای هلته وی او نن دا جلسه په هغه مدرسه کې باره ښکته شوې وه، خو ځای کم دی او خلک ډېر دی، آبادي ډېره زیاته ده. نو لږ ځای ورسره خرڅېږي او 1.5 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی. د 1.5 کروڑ موږ ملیان به د کوم ځای نه راوړو؟ نو ګوره درسونه به دله مونږ کوو، بچو ته به د علم مونږ ښایو، لیکن د مدرسې مالي تعاون به تاسو کوئ که نه. نو څوک داسې نیک انسان شته چې شروع وکړي چې هغه وایي چې زه به دومره پیسې ورکوم، یو کس پکې اعلان وکړي، نو انشاءالله نور ملګري به ټول وکړي. هغه دی څومره ګوره داسې مضبوط غدار څوک وکړي چې دا کار وشي، مړه سم یو سوچ مه کوئ، شیطان له موقع مه ورکوئ. ښه برابر اواز وکړئ چې څوک به ورکړي 1 لک روپۍ 50,000 1 लाख रुपए बसों को 1 लाख रुपए तसो मरगिरी के और 1 लाख रुपए जसो मरगुल शाउद रहे सो दी नुमरा तो है खैरियत रहमान 1 लाख रुपए और की रकम से नगरी अनु की लिखे मोबाइल नंबर लिखे जी बल मसूखी बलवेला जैसे सूखी 1 लाख रुपए इंशाल्लाह वर की हां सुन दे नेक पर रसूलुल्लाह मुबारक का हदीस ورکاوه چې دا پیغمبر مبارک د حدیث مدرسې سره کوي مولوی صاحب شاته الله ویلي پر الله پتا او الله له کوم شی نه ورکړو کیږي ونه بدل په دنیا آخرت کې درکړي الله خیرت دې ذات बाबा जी वीर बाबा जी जरूर पहचानता मुक्ता राम राम मुक्ता वीर बाबा कबूल अदा पकड़ून बांधे जब मरगिरी 1 लाख रुपए हुई होचे दा नुमु याद की और आशा 1,50,000 अव्वल आवाजों के शाम से दा मकामी मरगिरी चिकमती दा मोबाइल नुम की लिखे मोबाइल नंबर की लिखे नुम की लिखे और पता की लिखे मरगिरी दा लेवल और रागरी बल मसूख इंशाल्लाह 1 लाख रुपए वाला बिल सूखी